وفي باب عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وفيه قال حدثنا عبد الرحمن بن باكر قال حدثنا شريك نحوه هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا نعرفه الا من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن عاصم واسرائيل يقول عبد الله بن عصمة ويقال الكذاب والمختار بن ابي عبيد وزبير الحجاج بن يوسف وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سليمان بن مسلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال احصى ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. ویش میرل چې حجاج صبرن وجلی صبرن دا ہے چې بند کړي وي صبر حبس ته وایي چې جیل کې بند کړي وجلی اپا مرکو کې قتلول جدا دي چې جیل کې بند کړي وجلی دي نو بلغ 100 ورسېدل 100,000 سل زره 100,000 او 60,000 مقتولینو ته ورسېدل دا 60,000 خو هغه دي چې جیل کې بند کړل او سرونه دې وهلي امرکو کې چې عبدالله بن زبیر وغیرہ سره شهیدان کړي دي علاوه ډېر زیات دي شابه دې ما جاء في القرن الثالث وبه قال حدثنا راشد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضيل قال الى مشان علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي من بعدهم قوم يتسمنون ځان بس سربی دو خبر ته اشارت ده حرام خوری ته اشارت ده حرام خور سورو بي او یا دا دین د پاره مشقت بنه کوي په بسترو کټونو کې وپراتی ويحبون السمن او غټواله به د ځان او د خضر دواړو خوخي يعطون الشهاده قبل ان يسالوها تو بوته نه وي چې موږ شهادت کوو د لکو پیسې راکا په دروغه وکي هكذا روى محمد بن زيد هذا حديث عمشنا عن علي مهان هلال بن يساف وروى غير واحد عمشنا عن هلال بن يساف علي مدرك وكنشتا خير سما دا اعمش دا هلال بن يسافنا بالذات هم ثابت دا شبه قال حدثنا الحسين بن خليل قال حدثنا مكي عن الاعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وهذا اصح عندي من حديث محمد بن فضيل وقد روي هذا الحديث دا دي ګوره وتوي کنه علي بن مدرك نشتا بالذات دا اعمش سما دا هلال بن يساف نه ثابت دا ها وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عمرو عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي القرن الذي بعثت فيه خدا دې قرن مراد د صحابه او پیړې مراد ده خیر القرن مطلق ده مراد مطلق په کافرانو هم دي جواب ته ثم الذين يلونهم لا اعلم غدا دی وی ما ته په دې دریم خو بل ځای کې ثابت راغی چې دریم یې ذکر کړی نو دویم په اعتبار دا اکثر دی دریم په اعتبار دا اکثر دی ها ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون په دروغه به کوي د پیسو د پاره او طلب به پیسو د گواهی نه کوي خلکو ته پته چې دروغجن دی او خیانت به کوي امانتګری به نه کوي د امانت او د خیانت تفصیل مې لري ويفشو فيهم السمن صار ببي دین د پاره مهنت jihad به نه کوي کټونو کې پراتی سنډاګان به او یا حرام خوری ته مراد ده شابه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الخلفاء به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا یو امیر دی یو خلیفہ خلیفہ هغه ته وایي چې علی منهاج النبوت حکومت کوي چې تخلف د پیغمبر کوي یو امیر دی امیر خم کې دی شي خرابم کې دی شي مشر ته وایي ها وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد 12 اميرا قال ثم تكلم بشيء لما فهمت فسألت دولس به بس نور د زسه نشم ویلې حاشیه کې دی وګوره ټول تفصیلی لیکل ها حاشیه کې شابه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه خلفاء نه دی ویلي امیران یې ویلي ما خلیفہ امیر فرق وکړه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابيه عن ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث هذا حديث غريب يستغرب من حديث ابي بكر بن ای شابه دا ابو بکر باندې د استغراب دنه دی دی په متفرد دی شابه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنه وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن اوس عن زياد بن قصيب العدوي قال كنت مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب تحت دانا چې د منبر لاندې منبر سره خوا کې خو چې بندو چتی دا لاندې ښکاری کنه او د خطبه وی ابن عامر وعليه ثياب النار جامعه وی نو فقال هو چا ابو بلال انظر الى اميرنا
یلبس ثیاب الفساق دا د فساقو نری جامې هغه زمانه کې د چا د ابو چې کوم به فاسقان ګناه پکې نشته نو هغوی به دا نری دا قیمتي جامې چولې نو ابو بکر وی اسکت چپ شه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من اهان سلطان الله فی الارض چې دا الله بادشاه دا الله د طرف نه څوک ذلیله کوي اهانه الله خدای به ذلیله کوي ولې ذلیله کوي دې کې څه ګناه ده په نرو جامو کې که در یې ښه بیا ګناه ده تاسو پوهېږئ تشبیه د فساقو سره راځي نه هېڅ تشبیه پکې نشته تاسو خبره فساق یو کار کوي او نیک سړی هغه کار وکړي په شریعت کې منع ني نو دا بې ځایه اعتراض په بادشاه مه کوه بادشاه مه سپکوه د خلکو په نظر کې پرې چې خلک یې اعزا تعظیم کوي چې امر یې ومني د طایفه د امر بالمعروف جوړه کړې چې خلکو مخکې قضا فیصلې کوي ولې سپکوي ورپسې خو سلطان الله کې دا تخصیص ته ګوره ښه سلطان الله سلطان اصل کې غلبې ته وایي الله دله غلبه ورکړې ده نیک سړی خلیفت مراد دی شابه هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في الخلافة وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سويد بن نعمان قال حدثنا حجبة بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم منكم بعد ذلك ثم قال لي سفينة نو دیر شکاده په چا باندې پوره شو او شمیره لګوندې د حضرت ابو بکر صدیق خلافت څومره تقریبا 2.5 کاله ورپسې د حضرت عمر خلافت څونه دی 3.5 کاله تاسو پوه شوئ نو 3.5 او 2.5 یو ځای که څو جوړېږي 14 د حضرت عثمان تقریبا سره پاسه 12 کاله نو 12 او 14 یو ځای که 15 که نه سره پاسه او د علي 4.5 کاله نو تقریبا چې هغه یو ځای کې دیش پوره کېږي زه ورسره پسې شه ثم قال لي سفينة رضي الله تعالى عنه امسك خلافة امسک ټینګه یعنې وشمېره ها ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال امسك خلافة علي رضي الله تعالى عنه فوجدناها 30 سنة قال سعيد فقلت له ان وی ما وی چې بنو امیه خو ځام کوي چې خلافت بدوي کړي وی کذبو دروغ وایي خلافت خلاص شوی دی امارت پکې دی امیر ورته ویلی چې امیر د پیغمبر په طریقه هم کار کولی شي او بې طریقې کذبو بنو زرقا د شین سترګې د شین ټغې بچي زرقا د شین ټغ دې ته بنو زرقا وایي چې د مخکې نه به شین ټغه تېره شوې وه نو شین ټغ د بغو بغو مخکې ده بل هم ملوک من شر الملوک مختلف دي پکې شابه ها وفي الباب عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا هذا هذا حديث حسن قال غير واحد عن سيد بن جمهان ولا نعرفه الا من حديثه وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قيل لعمر لو استخلفت ارمان که ځان په دې خلیفونه وخبئ چې کوم مخ په نیزه ولګېد په چاړو قال ان استخلفو که زه خلیفه ونیسم فذلک جایز ولې ځکه استخلف ابو بکر د هغې اتباع به وکړم هغه زه خلیفه نیولیم وان لم استخلفه که خلیفه ونه نیسم نو د پیغمبر اتباع شوه ځکه پیغمبر خلیفه نه دی نیولی نو ما د دواړو کې گنجایش شته نو بیا شورا جوړه کړه د شپږو کسانو ها وفي الحديث قصة طويلة هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة وبه قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زبير قال سمعت عبد الله بن أبي الحوضين يقول كان ناس من مبيعة عند عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقال رجل من مكة یو ډله وه د ربیعه هغوی د عمرو بن العاص مخکې یو خبره وکړه عمرو بن العاص څوک لکه د حضرت معاویه رضی الله عنه خاص مشیر و یاد دی ده که نه صفین کې نماینده مو نو سی وی فقال رجل من بکر بن وایل قبیله وی منه دی چې قریش او که منه نه شو نو او بګردي الله دا بادشاهي په جمهور من العرب په اکثرو عربو کې سوا د دوی قریشو نه به والي نور اکثر عرب ډیر دي نور جمهور نور هغې کې به واچي نو عمرو بن العاص ودي کذبته سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول قریش ولات هذا الناس بالخير والشر الى يوم القيامه په خیر کې شریدا به والیان وي نو دا د دوی نه بادشاهي بل خوا نشي تللی اصل کې د پیغمبر مقصد دا نو چې کم عمرو بن العاص ته مفهوم واغېسته عمرو بن العاص ته په پیشنګویه محموله کړه په چا چې د پیغمبر پیشنګویي ده نو دې نه بل خوا نشي تللی او د رسول الله مبارک مقصد پیشنګویي نه ده باب د ینبغي نه دی چې مناسب دی چې قریش ته والیان شي
مناسب دی چې قریش دې څه شي والیان شي شابه وفي باب عن ابن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح غيب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي وعن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار ضمانت مراد را زمانه به ختم نشي حتی مالک بشي او سړی د موالیونه جهجاه به نومه او دا به حبشي وي دا جهجاه او دی برادي په بیت الله به حمله کوي او بیت الله به تیګه تیګه کوي پته ولګېده چې د پیغمبر مبارک هغه مخکې خبره پیشنګویي نه ده که هغه باب د ينبغي نه ده ورپسې شاه هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في الأئمة المضلين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي أئمة المضلين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر هلکه دا حدیث مې ویلو یاد دی حتی یأتي ای یقرب امر الله او څوک ته مراد دی هغه تفصیل مې ویلی دی بس په کوم ورانه صلی الله